مروت چادا عمران خان. السلام علیکم ګرانو کتونکو دا د لکی اف ام 88 یوټیوب فیسبوک او ریډیو خبرونه ده. موږ دلته موجود یو سابق صوبایي وزیر هشام انعام الله خان سره دینن یو غټه ریلی هغه ته پریډ ګراوند اسلام آباد ته بوزوي. د سره شفقت الله خان تحصیل چیرمن لکی مروت او تحصیل چیرمن غزنی خیل زیشان محمد خان او نور ټي ټي آی او د سیف الله برادران ورکران هم شامل دي. هشام انعام الله خان صاحب تاسو خپل عوامو ته چ پیغام ورکو دا جلسه به چوره اثر لري په موجوده صورتحال باندې؟ عوامو ته ټولو نه اول جی زدا میسج ورکاو چې مروتو نه لکه مروت عوامو نه زه قربان چې په ما دوره ننګ کوي، په ما باندې دوره غیرت کوي. الله پاک دې ما ته توفیق راکړي چې کله ما وس و مخچې مې غیرت پکړای دا چې بیا الله پاک توفیق راکړي ان شاء الله دغه غیرت بدل به ورکاو چې دا کوم نن عوام سمندر د دالتا دا زنه وای دا یو تاریخي جلسه به دی جنه به یو تاریخي ریلی چې کوم روانه د اسلام آباد ته یاد به ساتي خلک. او تاسو چې کوم تاسو ریلی دا د په مقامي سیاست باندې څه اثرات وي؟ ضلع باندې خو به دا اثري کچېره شعوري پچې نو د بعد په کار د چې دوه کومه دا بیوقوفانه فیصله دي چې دا نه کوي. د بعد عمران خان په مخ باندې یوسي چې دا کوم دوز د چې بغض دا اکینه د چې دا وباسي اجان پوي کی چې عوام چا طرف ته دي، عوامو پر چا کار کړای دا نور مزید په خپل شو باندې تبرګای نه وای. میر الیکشن چې تاسو قتل جان او شرماو خلکو مخه ته بار پښتنو ته بار صوبې چې شرمیجو لګیایو چې دودا به اتفاقی کوي دا کی نه ساتي ا پارټي کمزورې کوي لګیا دي. نن تاسو دو قافله وکتله موږ قافله مو وکتله ا دې قافلې چې الحمدلله زه فخر سره وایم چې ما چاته یو روپۍ نه دا ورکړې د غربت چې د مهنګایي چې په خپلو پیسو راوتلي دي خیر دی د خلکو ته.